د دې مونځ د کیفیت زده کولو دپاره مکه مکرمه کې الله پاک جبريل علیه السلام راولي بیت الله شریف سره د حتویم ځای سره په جبريل علیه السلام مخکې دی او نبی کریم علیه السلام ورپسې 2 ورځې مونځونه وکړه دا د 2 کسانو جمع وه جبريل علیه السلام او نبی صلی الله تعالی علیه وسلم د دې مونځ د کیفیت چې د مونځ طریقه دا ده شروع په کومه طریقه ده قیام رکوع سجده قیده بیا د قیدینا 3 رکعات تپاسیدل بیا سلام ګرځول د دې مونځ کیفیت ټول د خدای پاک د طرف نه راغی دا د یو عالم د خپل تفصیل په وجه نه دا نشي کېدی نه مجتهد دا کولی شي او نه غیر مجتهد زمونږ د دین ټول حرکات خدای رب العزت او د مونځو دا د جبريل علیه السلام په واسطه د امت ته الله وښودل نو زمونږ د مونځ ته ډېر لوی اهمیت حاصل دی ډېر لوی اهمیت زمونږ د امت د آخرنۍ زمانه راله نو زمونږ د دین هر کار پاتې شوی دی او بس اوس مونځ هم پاتې کېدو والا دا مونږ او تاسو چې اوسېږو الحمدلله دا خارجي دي د خارجي دا چې بازارونه دي چې څه شی هلې میلاوي تاسو لاړ شئ د دنیا په دې اطرافو وګرځېږئ ډېر خلک د مسلمانانو په نومونو دي چې دا مسلمانان دي خو څوک ورته مونږ نه پېژني د مسلمانانو وایي ځان ته مسلمان وایي زمونږ پلرونه مسلمانانو زمونږ نیکونو به مونځ کوو لیکن وسې د مونځ په طریقه نه پوهېږي داسې ځایونو له به لاړ شي چې کوزه به پرته وي دا کوزه به آثار قدیمه و دپاره ایښودي وایي ما خپل نیکه لیدلی او په دې کوه مې اودس کول لږ خلک دي په دنیا کې د مونځونو کولو والا په ډېرو غټو غټو ځایونو کې ډېر کم مونځ کېږي زمونږ د ملک یو عالم وفات شوی دی مولانا شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده هغه یو ډېره زمانه وړاندې یو کتاب لیکلی دی په دې ږیره باندې د هغه یو کتاب دی بیا د دې ږیرې په باره کې هغه بیان کړی دی چې ما په دې ږیره دا کتاب ولې لیکه د هغې د ږیرې د کتاب د لیکلو یو لوی حادثه او وجه بیان کړې ده ډېره زما د ځوانۍ زمانه وه او زه بیت المقدس ته لاړم حج له تلمه نو هغه ځای کې بیت المقدس ته زمونږ جاز نو هغه دمه کوله چې موږ د ماسپښین ټیم او زه کله بیت المقدس ته تللم روان شوم نو که د بازار خلک تا لیدل د چا هم ږیره نه وه چا ږیره نه پېژنده نو ما ته د بیت المقدس د بازار یو سړي اواز وکړو د سیک اواز یې راته وکړه سیکه په خیر راغلې بس داسې حیران شوم چې د رب دي ما ته یې سیک وویل ما ته د سیک کومې علامې دي او د پردیو وطنو مسافرو باندې د سړي د دکاندار اواز پسې مې اواز ونکړ دوباره بیا راته د سیک اواز وکړ زه داسې راتاو شوم دته بیا دته ما وویل الحمدلله زه مسلمان یم دا سیک ما ته ولې وي سیک خو مشرک کافر دی زما په بدن کې کومې علامې د کافر پرتې دي ما ته ویل ستا ږیره ده او ما ته مې پلار تاریخ بیان کړی چې کله جنګ جهاني کېدلو د برطانیي فوجونه راغلل د القدس په ښار باندې او هغه فوجونو ګیرې وي د فوجیانو یې ګیرې وي سیکان ګیرې پرېږدي نو ما دا وویل چې دا د ګیره پریښي ده نو یو سیک دا دی وی ډېر زیات خفه شوم بیا ما ورته ویل دوکانداران راجمع شو دي باس ته چې تا ته پلار د سیکانو نمونې ښودلې او تا ته پلار د پیغمبرانو نمونې نه ښودلې چې خدای پاک پیغمبران دنیا ته راولېږل نو د هغې څنګه چهرې وی چې لاړو مانځله بیت المقدس کې 50 کسان په شمیر باندې د ماسپښین په جمع کې او دغه 50 کسان هم د القدس د بازار نه دا د حج ورځې وي او کوم ملکونه چې حاجیان دلته راتلل او دلته دمه کوله نو هغه حاجیان کسانو دا هم نه وو منځونه خلکو پرېښي فقط نوم پاتې شوی دی په خلکو پورې د مسلمان او شیر علي شاه صاحب دغه کتاب کې وایي
په ایرپورټونو باندې د دنیا نه لاړ شه چېرته به مسلمان ونه پېژنې هر چا پتلون اچولی دی او هر چا نیکټایي اچولې ده او هر چا برید او ګیره دواړه خریل دي نه برید شته او نه ګیره شته او نه چېرته کمیس شته او نه پرتوګ شته نو که چېرته مسلمان پېژنې نو تپوس به ترې کې چې کافر که مسلمان یې دویم که چېرته مسلمان پېژندل غواړي نو پاسپورټ باندې وله نامه وګوره که چېرته نامه پرې د مسلمان و خو د نامې نه بیا وپېژنې که د نامې نه د پېژندل نه وي دنیا کې د مسلمان او د کافر د بدن نه هېڅ فرق نه کېږي داسې حال په دنیا کې روان قسم دی په ایرپورټ باندې چا مونږ ویني نو جامه خو د ټوله د انګریز ده رنګ او شبهه دې جوړه کړې د انګریز ده نو په تا به موږ په څه وپېژنو چې ته مسلمان یې سر سید احمد خان چې کوم کالج په انډیا کې جوړولو نو هغه وخت کې د انګریزانو زمانه کې هغه ویلي چې داسې خلک به موږ تیار کړو چې د رنګونو په لحاظ به مکمل فټ انګریزان که د انسان لم عقیده د انګریز نه کړه نو د ده به انشاءالله شکل و شبهه به د انګریزي شکل و شبهه به د مسلمان نه وي هغه وجه نن خلک تاسو شکر وباسئ الحمدلله د لرې نه مسلمانان کاره کېږي مسلمان هم ولیدو خلک دې ولیدو توبې به وباسي نو دا مونږ یو اهمه وظیفه ده چې الله رب العزت موږ له د اسمان نه رالیږلې ده او زموږ خوب پیغمبر الله اسمان ته وروستی و اسمانونو نه یې بره واړو په دې کې کمې بیشې در نه رانشي الله دې په دې مونږ زما او ستاسو د ټول عمل الله نصیب کړي ګناهونه م الله معاف کړي صغایر م الله معاف کړي کبایر م الله معاف کړي برحمتک یا ارحم الراحمین